د بابر اعظم په کرکټ کې 15000 رنز مکمل شو جی 15000 هنسا د پاکستان په کرکټ کې کومو کھلاڑیانو عبور کړی دا پاغه هم په دی ویډیو کې خبره کو چې کم کھلاڑیانو د پاکستان 15000 رنزونه زیات رنزونه کړی دي هغه لیست در سره هم په دی ویډیو کې شریکوم او بلکې تاسو له سکرین باندې هم کاری په دې ډیټیل سره خبره کوو خو بابر اعظم دا کم 15000 رنز چې مکمل شو نو دا درې وړو فارمیټ دي دا صرف د ون ډے نه دي دا صرف د ټي20 نه دي دا صرف د ټیسټ نه دي بلکې د درې وړو فارمیټو 15000 رنز د بابر اعظم د پاکستان د طرفه مکمل شو انټرنیشنل 15000 رنز دا وخت د بابر اعظم آل اوور چې سمرم اکراس فارمیټس دي ټولو کې د بابر اعظم 15004 رنزونه شو اوس 15000 رنز دین بابر اعظم نه علاوه نور چا کراس کړی دا اور بابر اعظم په دې لیست کې پسویم نمبر دی آیا بابر اعظم با نمبر 1 پوزیشن ته ورسی کنه کمنټ پتا سو لازمی کوي ټول نه پهلا زیات سکور چې کم دی هغه د پاکستان تر طرف انضمام الحق کړی دی چې انضمام الحق په درې وړو فارمیټو کې 20541 رنزونه جوړ کړی دي په دې لیست کې بابر انضمام الحق پټاپ ته په نمبر 1 باندې په نمبر 2 باندې یونس خان دی یونس خان 17790 رنزونه دي انټرنیشنل د پاکستان د طرفه په دریم نمبر پکې بیا محمد یوسف ته چې 17134 رنزونه د محمد یوسف تی آل فارمیټس کې بیا ورپسې په څلورم نمبر باندې جاوید میاداد دی چې 16213 رنزونه دي په دې لیست کې د جاوید میاداد ورپسې بیا بابر اعظم دی چې بابر اعظم 15004 رنزونه اور سٹار نشان ور سره هم دی چې مطلب سټیل بدا کنټینیو وي ځکه بابر اعظم لا ریټایرډ شوی نه دی خو په دې لیست کې چې دا بر سمرم کھلاڑیان دي دا الریډي ریټایرډ کھلاڑیان دي بلکې بوډاګان کھلاڑیان دي جاوید میدان چې کم دی دا د عمران خان د وختو کھلاڑی دی لکه موږ د عمران خان نه پس چې بیا کم ټیم د وسیم اکرم دی د وقار یونس ته جوړ شوی موږ د هغه جنریشن د وقار یونس او وسیم اکرم د کرکټ ما خپل ډیر زیات نه دی کتلې وسیم اکرم او وقار یونس نه پس چې بیا کما ټیم جوړ شو لکه عامر راغو آصف راغو عمر ګل راغو سید اجمل راغو شهید افریدی شو نو دای کرکټ مونږه جنریشن کتلې د ما عمر کې چې کم لکان دي لکه دای دغه جنریشن د یونس خان شو دای کرکټ مونږه لګ ډیر کتلې دي یو ریسنټلی زمون چې کم نوجوان کله نو دا بابر اعظم ټایم دی جدا وخت بابر اعظم شو فخر زمان شو محمد رضوان شو په بالنګ کې شاهین افریدی شو حارث رؤوف شو نسیم شاه شو لکه دا نمونه فی الحال ژوند دي او دینه مخکې چې څومره نمونه وو نو هغه مطلب نوم او نشان په دې وجه ختم شوی دی چې هغه الریډي د کرکټ نه ریټایرډ شوی دي او بل چې د چا په کرکټ کې زیات سکور دی یا زیات وکټس دي نو دا غي نوم اوس هم یادېږي لکه زیات وکټس د وسیم اکرم د وقار یونس دا غي نمونه اوس هم یادېږي ځکه چې سروایو زیات ټایم کړی و اور بل غیر پاکستان د پار ریکارډ جوړ کړی دي نو هغه په بیټینګ کې دا نمونه اوس هم ژوندۍ په دې وجه دي چې د زیات سکورونه کړی دي انضمام وګورئ یونس خان وګورئ محمد یوسف وګورئ جاوید میرداد وګورئ اور کرنټلی زموږ د ایرا چې کم کھلاڑی دی بابر اعظم اپکه هم شامل شو بابر اعظم دغه ریکارډونه ماتول شي لکه بابر اعظم یونس خان پورې ریکارډ خپ اسانه ماتول شي او دا یونس خان او د انضمام رنزونو کې تقریبا 2.5-3 زره تقریبا گیپ ته نو انضمام ریکارډ هم ماتول شو کچری دی په ټیم کې اوساتل شو اصل کې د بابر اعظم مخالفین ډیر دي کنه بابر اعظم مخالفین غواړي چې دا سړی بیخي د ټیم نه ختم کی خو ګورو با چې نور بابر اعظم د چا ریکارډونه ماتي فی الحال په 5م پوزیشن شو په موست رنز فار پاکستان چې کوم لیست دی آی کې بابر اعظم په 5م پوزیشن دی جی نو دا مکمل سکور کارډ او دی حواله سره تاسو سره دا په قیمت رې موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ